سلامونه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان عمر قبول کې ګرانو کتونکو ماغه خبره چې روجه راشي غټ شیطانو تړلی شي خورکوټي تاجرات چې کم دی هغه خپل رواني خامخا جاري ساتلی وي روجه راله او د روجې پر ورځ باندې دغه ایس صاحب راغلی دی د عمرزو بازار کې کم چې دوی هغه ډیسک قایب کړو هغه کې دی وخت کې موجود دی بازار کې به هم چکر وي د هغوی نه به هم معلومات کوو چې هغوی به په دغه روجه کې حکمت عملي د هغوی څه وي او که فرض که یو کس ګران فروشي کوي ذخیره اندوزي کوي یا غلط څیز خرڅوي د هغوی خلاف به ایکشن څه اخلي او د هغوی سزا به سي ډېره مننه هم کوو عمرزو ته په راتګ باندې تاسو ته هرکلی وایو یقینا چې په روجه کې هم دا مسلې زیاتې شي او کله چې دا مسلې زیاتې شي نو عام ولس ته تکلیف جوړ شي نو ستاسو نن راغلي یې لا دوره خو کړې نه دوره به کوې څه وایې د دغې نن خپل دورې په هکله باندې بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مننه نو موږ دا دوره چې وکړه ایس ایچ او صاحب را سره دی دوی ته ما اطلاع وکړه موږ دا پرایس لیسټ ایشو کړي دي کم نوټیفاید پرایس لیسټ یې غوښې ته مو ایشو کړی دی کریانې ته مو ایشو کړي دي سبزی او فروټ خو ډے ټو ډے دغه کېږي هلته فکس کېږي سبزي منډۍ کې نو موږ دا پیغام خلکو ته ورکوو که د دې ګورنمنټ نوټیفاید کم لیسټ چې دی پرایس لیسټ که هغې نه چا هم یو روپۍ چا زیاته ریسیو کا نو دا موږ ځای په ځای شکایت سل دی ته دی خلک راځي شکایت یې کوي هغوی به ډایرکټ پولیس ته وایي هغوی به یې اوچتوي موږ به کم پرایس کنټرول ایکټ چې دی د هغې لاندې د هغوی چې څه سزا ده جیل ته پکې لیږل دي جرمانه ده پکې هر څه پکې کېدی شي نو مونږ ما خو په خپله چې اوس چکر ولګولو د غوښې دوکان ته لاړم دغه ته نو ډېر زیات رش و تپوس مې وکړو نو ټول یې په 700 روپۍ کیلو راکوي نو خو د هغوی په مخ کې ما ورته دا مې یو دغه هدایت ورکړل چې بھائی په 700 روپۍ به همدغه د هډوکي دا غوښه چې څنګه عام غوښه یو که سړی وایي چې ما ته په 1000 روپۍ کیلو راکړه زه پسته وړم پسته مسته نیشم دغه په 700 روپۍ دی او ځان ته د پسته جوړی بیا نو چې که چاته شکایت دی مونږ ته شکایت ډیسک دې دپاره قایم کړی تاسو ټولو دپاره چې هغوی ته یو پوټې خو ویت سالډ پروف که نه داسې نه چې یو سړی وایي چې بس دا اوس ما ته یو شکایت را چې 800 ورکړي چې هغه ته مې یوړه مته دروغ نه چې صحیح شکایت کوي چې سالډ پروف چې تاسو یو شکایت وکړو زموږ د ایس ایچ او صاحب ته لاړې چې دی به تا ته چې راځه او تا ما ته 800 روپۍ راکړي لکه دروغ ګویي نه که نه چې صحیح نو انشاءالله موږ به خپل ایکشن اخلو دا ناجایز منافعخور دا کم دغه چې دی ته به پوره زموږ د نظر لاندې دي دی به خپل منماني ته نه پرېږدو انشاءالله کارونه به ټیک کېږي ستاسو په تعاون د عوامو په تعاون سره زموږ تعاون به تاسو سړي خو دغه چې کوم دی دا ریټ صرف تاسو ریټ حده پورې محدود یې که نه کوالټي به هم ګورئ مقدار به هم ګورئ یو کس سره یو سیز دی او هغه غلطې کوالټۍ والا پروت دی اچارونه دې وخت کې خرڅېږي مختلف قسم مشروبات خرڅېږي ټیک شو استاد کوالټي به هم ګورو کوانټټي به هم ګورو کوالټي به هم ګورو موږ سره به حلال فوډ والی لیبارټرۍ والا به پای به ګورو موبایل لیبارټري به ګرځو باقاعده نو هر څه به کوالټي به هم ګورو کوانټټي به هم ګورو صحیح او یوټیلیټي سټور حوالې سره به تاسو څه حکمت عملي وي چې یوټیلیټي سټور کې یو شکایت وي هغه وفاق سره تړلې محکمه ده خو بیا هم دلته چې مسله جوړېږي عام ولس ته جوړېږي ټیک دی به موږ ریجنل مانیجر ته فارورډ کوو که نه اوس خبره نه ده چې یو که جینون شکایت وي هغه به موږ ټیک اپ کوو دا خو زموږ ډیوټي ده بله خبره دا کومه چې تاسو سیکرټري پابند کوو ورسره مو پټواري پابند کړه دې خبرې چې تاسو دغه رجسټرونه دغه کوئ دا دې علاقو سره هر یونین کونسل کې یا هر ویلیج کونسل کې چې کوم سیکرټري دی یا پټواري دی هغه د هغې علاقې سره نږدې تعلق ساتي نو که فرض که دوی تاسو ته شکایت وکړي او هغه شکایت سبا دوی ته دغه مسله جوړه شي چې دا تاسو په موږ شکایت کړی دی نو د دغې طریقې کار به سي ځکه چې دا به یو غټه مسله د دوی دپاره هم ده نه دا خو ګورنمنټ افیشل دي که نه دی ته چې شکایت وایي دی به ما ته وایي ایسې ده نه چې مونږ کومه قانوني کاروي د هغې ته به کوو که نه نو ولس ته هم دا خواست یو خو روژه ده صبر دې کوي برداشت یې کوي او اوس که غلط شکایت دې نه کوي صحیح شکایت دی بعضې وخت دلته کې زموږ داسې چې پرسنل شکایت چا سره نه لګي نو پرسنل ګروجز کې راشي نو دې نه کوي سالډ پروف ته راړي سالډ شکایت چې هغه مو انشاءالله موږ حل کوو ډېره مننه کوو الله دې وکړي چې ټول رمضان کې همدغه هڅې روانې ګرانو کتونکو موږ به خپل طرف نه تاسو له دغه پیغام ورکوو چې رمضان دی
د پولیس ته یره نه د الله نه یره د ایس صاحب نه یره نه د الله نه یره ځکه چې دا د لوټ مار میاشت ده خو د لوټ مار هغه طریقه چې کومه موږ خپله کړې ده یقینا چې هغه غلطه ده د لوټ مار میاشت ده خو د ثوابونو ګټلو دپاره د لوټ مار میاشت ده دغه پیغام سره محمود جان عمر دی اجازت ورکوي د لوی الله په امان